رئیس صاحب د هر څه دمخه زموږ د میلمستیا او بیا موږ ته په پروګرام کې د دې موقع راکولو ډېره مننه. اول ډېر کم خلکو ته به دا پته وي چې قرض د کوم ځای نه دغه راغلی دی، نو که لږ زموږ کتونکو ته ووایې پیدایش مو د کوم ځای او سبق مو چېرته وویل؟ ښه خبره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زه 49 کاله دمخه د کندهار په جنوب کې 15 کیلومتره د ښار څخه لرې د کرز په کلي کې پیدا شوی. یو کوچنی عنعنوي کلی د افغانستان دی، د خاورو او د ډبرو جوړ شوی. تعلیم یې اول 2 کاله په نار کې کړی دي، بیا نو غرب ته هم د سبق یا د تجارت په خاطر باندې تللی؟ نه، غرب ته هېڅ وخت د سبق دپاره نه یم تللی او تجارت خو مې هېڅ نه دی په ژوند مې کړی نه دی. سبق ته هندوستان ته تللی، په هندوستان کې کړی دی او بیا نو د هندوستان څخه په 82 کال کې، د 82 کال په پای کې، 83 کال کې رالم پاکستان ته د جهاد لپاره. او بیا نو په پاکستان کې په کوټه او پېښور کې وم تر هغه ورځې پورې چې جهاد کامیاب شو او شوروي مات شو او د کمونستانو حکومت ړنګ شو. نو زه د حضرت صاحب سره یو ځای چې حضرت صاحب محترم د افغانستان د اسلامي دولت اولین رئیس دولت شو، د ده سره یو ځای راغلو کابل ته. 2 کاله دلې وم، بیا کابل کې اړیکو وړي شوله، دا ځای مې پرېښود، بېرته لاړم کوټې ته او تر هغه ورځې پورې وم چې بیا ولاړم دننه افغانستان ته، ارزګان غرو ته د طالب په خلاف، او بیا راغله کابل ته. هغې له خوا چې بیا راشو د طالب په خلاف جهاد مو وکړو د شوروي خلاف په هغه وخت کې، جهاد مو وروسته ولې پرېښود؟ اوس ولې جهاد نه کوئ؟ نو جهاد خو خلاص شو، شوروي راغلی زموږ خاوره یې نیولې وه، اشغالګرو د اشغال په توګه راغی زموږ خاورې ته، زموږ خاوره یې ونیول، افغانان ورته راولاړ شوله د خاورې د خلاصون دپاره، د دین د خلاصون دپاره، د رسم و رواج او د افغاني ژوندانه د خلاصون دپاره. شوروي مو مات کړي او پلویان یې ولاړه، نو موږ خپلې خاورې ته راغلو. یو جی لکه ستاسو د ژوند چې موږ ګورو دا 3 واړه وختونه پکې راغله، د مجاهد وخت هم، د طالب وخت هم، او نن چې ځینې خلک دا باور کوي چې کینې روشن فکره. په خپله که تاسو له موږ دا اختیار درکړو په دې 3 نومونو کې طالب، مجاهد، روشن فکره کې به ښاغلی رئیس جمهور حامد کرزی صاحب ځان ته څه ویل غواړي؟ افغان د افغانستان پر منافعو ولاړ د دې خاورې د خلاصون او ترقي پلوي. دا غواړم، زه غواړم چې دا ولس آباد شي، د ظلم او د توطیې څخه خلاص شي، حق د ژوندانه لري لکه نور ملتونه چې لري، او دا حق ورته غواړم په هر قیمت چې ژوند جي لکه تاسو د غرونو د جهاد د مبارزې وخت هم تیر کو، د مهاجرت وخت مو هم تیر کو، نن دا ناست چې د رئیس جمهور په توګه باندې په دې قصر کې کوم ژوند درله ډېر خوند درکو؟ د دې قصر ژوند، د جهاد هغه ژوند، د هجرت هغه ژوند، کوم یو کې ډېره مزه وه؟ د افغانستان ژوند هر لحظه چې په دې خاوره کې تېره کړه د هغه د خوند، که هغه په غرو کې و د ارزګان د طالبانو په خلاف، که هغه په باغو کې و د کندهار د جهاد د شپو، که هغه په کابل کې و چې معین د وزارت خارجیه وم، که هغه نن ده. خو تر ټولو ډېر خوند دا راکوي چې د افغانستان جوړه وینم، یو مکتب وینم چې جوړېږي، یو بچی آبادېږي، او ډېر چې سیرېږم هغه دا دی چې زموږ بچیان اوس هم لا په امن کې نه دي، اوس هم هر آن خطر ته دې دی زموږ یو کور یا بمبار سي یا انتحار راشي، زموږ یو سړی برباد. رئیس تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه چې دا نن د ټوپک او د دغې څیز دور نه دی، دا اوس د کتاب، د قلم، د کمپیوټر، د ټکنالوژۍ دور دی، او باید چې زموږ د پښتنو راتلونکي نسلونه دغې طرف ته لاړ شي. خپل اولاد ستاسو څه کوي جي او په کومه لاره هغوی بوتلل غواړئ؟ د افغانستان اولاد ستاسو خپل ذاتي بچي ادم جو ټول ستاسو بچي دي. د افغانستان اولاد د تعلیم او علم دپاره
د زده کړې لپاره د ودې لپاره تر څو چې د افغانستان اولاد تعلیم ونه کړي ونه روزل شي دا خاوره نه پر خپلو پښو درېږي نه په اصلي معنا ازادي ور پر برخه کېږي او نه په حقیقت کې طریقې کوي نو څوک چې نن د افغانستان د بچي مکتب ورسوځي څوک چې د افغانستان د بچي تعلیم بندوي هغه د دې خاورې د دې ولس د ژوند دانه دښمن دی او خدای جل شخصي ستاسو بچیان څه کوي او هغوی څه جوړول غواړئ په راتلونکي وخت کې زما بچی زه یو زوی لرم میرویس جان چې د 3 میاشتو 15 شپو دی د خیره دا نن زه ته خبر سره کوم او زما ارزو به دته دا ده لکه د افغانستان بل هر بچي ته چې ده چې دی د خپلې خاورې په غېږ کې وروزل شي او د خپلو خلکو په لمن کې وروزل شي او د خپل ولس په څنګ کې وروزل شي او د خپلو همزولو تر څنګه په دې خاوره کې تعلیم وکړي او وطن دوسته پاک مسلمان افغان وروزل شي او دا خاوره د ده په موټه د نورو سره په ګډه آباده شي وختي تاسو وویل چې زه د افغانستان ژوند ماته ښه ښکاري او په هغې کې خوشحال یم افغانستان کې کوم ښار مو ډېر خوښ دی جي افغانستان کې مې ډېر ځایونه خوښ دي تر ټولو زیات مو کوم ځای خوښ دی استالف یو ځای دی په پروان کې دلته نږدې چې ولاړ شي تقریبا 45 دقیقې لاره به وي دا ډېر ښکلی ځای دی په افغانستان کې ارزګان ډېر ښکلی ځای دی په افغانستان کې کونړ ډېر ښکلی ځای دی په افغانستان کې پغمان ډېر ښکلی ځای دی په افغانستان کې وروره په هر ښار هر ولایت کې ښکلي ځایونه شته په پاکستان کې مو کوم ځای خوښ دی ډېر کم پاکستان ښکلی وطن دی ډېر ښکلی وطن دی ډېر ښایسته ځای دی پاکستان کې مې کوټه ډېره خوښه ده کوټه هم ډېره کوټه ډېر ښه ځای دی زیارت مې ډېر خوښ دی ډېر ښکلی ځای دی داسې سوات او دا جګ غرونه چې نور دي اورېدلي مې دي چې ډېر ښکلي ځایونه دي خو راغلی نه یم اسلام آباد مو ولې نه دی خوښ اسلام آباد هم ډېر ښکلی ځای دی اسلام آباد ته راتلم اسلام آباد ډېر ښکلی ځای دی اسلام آباد د دنیا په پایتختو کې هم ښکلی پایتخت دی او زه ډېر پکې ګرځېدلی یم زه به د مازدیګر یا د ماښام لمانځه دپاره حتمن فیصل مسجد تلم چې وری به نو په پښو به تر فیصل مسجد ته پورې ولاړم هملته به مې لمونځ وکړي او بیا به ولاړم خپل قدم ته یا به مې اول قدم ووایه وختي چې به تللم بیا به ولاړم مانځه ته بیا به راغلم بېرته خپل ګسټ هاوس ته ډېر ښکلی ځای دی خدای دې ښه لري خدای دې آباد لري او خدای دې دا د اسلام آباد ښاروالي چې ده د ریاست او د حکومت ذمه دارۍ خو داسې نه دي زیاتې شوي چې ګینې بونځ هماغه شان جاري دی 5 وخت خود جاری او بېشکه الحمدلله یو جي دا خبره تاسو ویل چې سبق مو په انډیا کې ویلو د مهاجرت ژوند مو په پاکستان کې تېر کړو یو وخت که نن خدای دې نه کړي بیا په دې مجبور شي چې د افغانستان نه بهر اوسېږي په انډیا او په پاکستان کې کم ملک به اوسېدل یاره مرګ غواړم هجرت نه غواړم نه بیا به مهاجر نه شم بلکې خدای مې چې دلته په دې خاوره کې وینه توی کړي خو د خاورې سره د باندې تګ نه غواړم ډېره مننه خدای دې راوړي مننه خدای دې راوړي